زه د دې غم د دې درد د دې رنج په ماحول کې تاسو له راغلي دغه احساس لرم چې په چا تېره شوه نو بیخي د قیامت ورځ وه. انسان او انسانیت په دې واقعو دردېدلی دی. په یو کور کې چې د الله د غاړې مثال یو غم هم راشي نو یو غم په کور ډېر زیات دروني، نو بیا داسې کورونه چې هغې کې په درزنونو غمونه را. پرون بونیر کې یو ورور سره مې ناست وم نو هغه راته وی چې زما په کور کې 36 جنازې اوچتې شوي دي د یو کور نه. دلته بابا سره ناست وم نو بابا راته ووی چې 14 توبه خدای توبه قیامت نور سی. خو زه بطور د یو پښتون بطور د یو نظریې د نماینده تاسو ته حاضر یم. کوشش مې دا دی چې د خپل قام په غم کې شریک شم. کوشش مې دا دی چې څونه غمزده دي هغې سره کینم او د پښتو او د اسلام د لارې چې څه ډاډ کولی شم چې هغه وکړم. په دې ماحول کې چې چا هم خدایي خدمت کړی دی، 3 تنظیمونه د هغه ښکاره توګه باندې لګیا دي په دې وطن کې او خدمت کوي. یو د جماعت اسلامي سره تړلی تنظیم الخدمت، بل زمونږ د جمعیت علماء اسلام رونه او هغې سره تړلی د هغې تنظیم، او بل انصار الاسلام، او بل ورسره تړلی خدایي خدمتګار ارګنایزیشن. زه تاسو ټولو خدمت ته سلام پیش کوم او د الله نه دا سوال کوم چې الله دې په خپل دربار کې دا خدمت قبول کړي. ما سره مولوي صاحب ملو شو، زه د JUI امیر ما ورته مولوي صاحب په خدمت کې اختلاف نشته. خدمت د خپل قام کو د JUI امیر دی او کو د NP دی او کو د جماعت اسلامي دی، خو د پښتنو د ژوندونو خوند دا دی چې د خدمت وخت راشي نو ټول یو ځای خپل قام ته ولاړي او هر یو د بل نه زیات کوشش کوي چې زه د مخکې شم او زه د خپل قام زیات خدمت کوم او بل وایي چې زه د دې. زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې پښتون قوم بذات قوم، پښتانه جماعتونه بذات جماعت لګیا دي د خپل قام خدمت کوي، خو د بدقسمتۍ نه کم خلک چې د دې خدمت دپاره ټاکلی شوي دي، کم خلک چې د دې خدمت ذمہوار دي، هغه خلک زما د قام په منځ کې نشته. هغه خلک پرون هم په اسلام آباد کې ولاړ وو، مټیانې تقسیمولې او په یو بلې مټۍ خوړه. هغه خلک په پېښور او په یو ځای په بل ځای کې ریلیانې وباسي، د یو قیدي غم ورسره دی، خو د پښتون قام غم ورسره نشته. زه چرې هم نه غواړم چې په داسې موقعو ته سیاست وکم یا ته زه خدای مکه د چا خلاف خبره وکم، خو نه، حکومت زمونږ ذمہوار دی. حکومت ته د قام په ټاکنه دی. اب بله خبره ده چې پاکستان کې د حکومت څنګه ټاکلی کېږي، خو د حکومت یو حصہ، یو پرزه، یو انسان، دا حاکمان نه دي، دا د دې قام خادمان دي. که موږ په مذهبي توګه وګورو، که موږ په قامي توګه وګورو او که موږ د پاکستان آئین وګورو نو حاکمان نه دي، دا د دې قام خادمان دي او د دې خدمت دی وخت د قام په ځای بل ځای روان. تر دې دمه پورې دی د کلو کوڅو صفایي قدر ته ونه کړه، تر دې دمه پورې چې بونیر ته د 50 ستورو والا صاحب راغی او اخر په منګه ټولو احسان وکړو. وزیر اعظم صاحب راغی، په پښتون قام یې دونه لوی احسان وکړو چې راغی نو کردار یې دا و چې دفتر ته پښتانه راوغوښتل چې راشي او د 20 روپو چک یې ورله ورکړه او بس خبره ختمه. نو دا د پاکستان د ریاست دا چکونه موږ پېژندلي دي. خو دې خلکو له چې تاسو دا بادشاهانه رالی او نه د هغې غم له لاړی، نه درد له لاړی، نه کوڅه وکته، نه بل څه، او د دې په مخ هم دا 20 لک روپو چک، نو هغه خلک به دا چکونه خوري. هلته لار نشته، بجلی نشته، ژوند نشته، خلک نه پورې. دلته خو د لاپته راته پته نه لګي، خو بونیر کې تر دې دمه پورې خلک لاپته دي. د ملبې لاندې ګیر دی، حکومت نشته، NDMA نشته، PDMA نشته، بلکې الټا وفاقي حکومت او صوبایي حکومت په دې لانجه لګیا دی چې یو وایي دا د وفاق ذمہواري ده، بل وایي دا د صوبې ذمہواري ده، او زما په غم دواړه لګیا دي سیاست کوي. زه ورته دا خواست کوم چې د پښتنو د قوم نه د زده کړه والی او چې څنګه په دې غم زمونږ د قام د هر مکتب فکر انسان د غم دپاره روچت شوی دی او غمجن سره ولاړ دی. چا بیلچې راغشتې دي، چا کودالې راغشتې دي، دا مړي چې څونه دي قام په خپله روغ کې دي، د ریاست څه نوم او نشان نشته. زه غواړم یا زه دا ډیمانډ کوم د حکومت پاکستان نه چې دا کم ضلع، دا کم ځایونه د دې آفت نه تیر شو، دا ضلع د آفت زده فوراً ډکلیر کړی شي. په دې ضلعو کې دی د آفت زده ډکلیر کېدو نه پس چې څونه د آفت زده ډکلیریشن مارات دي، هغه ټول مارات د خلکو ته میلو شي. د دې د کورونو ریهابیلیټیشن، د دې د اجرو ریهابیلیټیشن، د دې د کوڅو ریهابیلیټیشن، د دې د سکول، د کالج، د هسپتال، د مال، د مویشي، د
چې څه د کروندې د روزګار د تجارت نه والا چې څه نقصان شوی دی او هغه انسان برابرولی شي موږ په دې پوهېږو چې کم خلک موږ نه شهیدان شو هغه کمې موږ نشو پوره کولی انسان هغه کمې نشي پوره کولی هغه هر څه د الله په لاس کې دي خو د انسان په حیثیت کې چې دې غمجنو سره څه څه کیدی شي قام یې کوي لګیا دی پښتانه یې کوي تنظیمونه یې کوي خو ریاست ته پکار دی چې رامخکې شي د دې کورنو نه د لاس را چاپیر کي او د دې د هر څنګه خدمت وکړي زه افسوس کوم چې د غم په مقام راغلی دا هغه علاقې دي چې زما پلار نیکه قرنیکه ستاسو مشرانو سره په دې ځایونو کې ناستې کړې دي زه راغلی مخکې م راغلی الله مې د بیا داسې د غم په موقع نه راولي الله دې هغه ټول شهیدان انشاءالله شهیدان دي هغې دې وبخي الله دې وارثانو له څونه چې پاتې مرګري دي هغې له دې صبر ورکړي او الله دې موږ ټولو ته داسې غمونه ښیي چې خدای مګه دا غم دې رانه هېر زه موږ باندې چې سیلاب رالی په موږ دهشتګردي ده اخر موږ کوم خوا لاړ شو دلته کې چې کوم ده 14 ګنټې پس چې کوم دی حکومتي مشري را رسېدلې ده اخر زموږ د پښتنو کسور سره موږ کوم خوا لاړ شو په چاندو باندې به دغه موږ چې کوم دی ټول عمر بل ته لاس نیسو لالا زما خواست د پښتنو نه دا دی په دې موقع چې موږ هر وخت په داسې وختونو کې بیا جړا کوو فریاد کوو ویر کوو چې زما نه دي څوک نو ستاسو خلک شته د پښتون قوم خلک شته خو د هغې پهچان پکار دی هغه خلک شته چې هغه د پښتنو دپاره ځانونه وژني خو د هغې پهچان پکار دی هغه خلک شته چې هغې د پښتنو دپاره هر څه خپل جان مال اولاد هر څه په دو لګوي د هغې خلکو پهچان پکار دی د رنګینو نه راوتل پکار دي او حقیقي ژوند ته رامخکې کېدل پکار دي پښتون کو خپل حق او خپل ځان خپلول غواړي نو دی به د الیکشن دروازې غم کوي دی به د دغه بکسې غل سره مقابله کوي کو تر کومې د دغه بکسې غل سره د مقابله ونه کړه تر هغې پورې رور په دې ملک کې موږ ښکاره د یو سیکنډ ډګري ژوند تېرو او دا به موږ تسلیمو په بونیر کې سیلاب راغی هلیکاپټر لاړ فوجیان یې اوچت کړل ریکور یې کړل او واپس لاړ چا د بل چا غم ونه کو نو دا سیکنډ ډګري سټیزنشپ دی د دې په معنا کو موږ ورسېدو او موږ اتفاق وکړو او دغه جنگ چې دغه بکسې جنگ دی کو دا موږ وګټو نو انشاءالله د عذابونه د الله د اړخی انسان د هغې مخنیوي نشي کولی خو او خلکو سره ودرېدی شي د خلکو چې ساز آلی شي وي هغې سره خپل هر قسمه مدد کولی شي چې موږ هر وخت په داسې وختونو کې بیا جړا کوو فریاد کوو ویر کوو چې زما نه دي څوک نو ستاسو خلک شته د پښتون قوم خلک شته خو د هغې پهچان پکار دی هغه خلک شته چې هغه د پښتنو دپاره ځانونه وژني خو د هغې پهچان پکار دی هغه خلک شته چې هغې د پښتنو دپاره هر څه خپل جان مال اولاد هر څه په دو لګوي د هغې خلکو پهچان پکار دی د رنګینو نه راوتل پکار دي او حقیقي ژوند ته رامخکې کېدل پکار دي